حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنهما دا دوه هغه صحابه کرام دي چې دوی ته یو ډېر غټ اعزاز حاصل شوی دا ډېر غټ سعادت ورته نصیب شوی دا چې نبی علیه الصلوۃ والسلام دا ژبه مبارکه دا دوی شلې وه چې کله دوی ته تنده و ډېره سخته بیا نبی علیه الصلوۃ والسلام د خپله ژبه دا دوی ته په خولې کې ورکړله بیا دوی هغه ژبه دوی شله د هغو نه اوبه ورته راوتلې الله تعالی د دوی تنده ورکه کړله المعجم الکبیر للطبرانی کې امام طبرانی رحمت الله علیه دا خبره بیان کړې د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای اشهد لخرجنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم وای مونږ یو ورځ د نبی علیه الصلوۃ والسلام سره په سفر باندې ووتلو بیا د مونږ سفر جاری وو چې په لاره کې نبی علیه الصلوۃ والسلام د دوو ماشومانو ژړا واورېدله د ژړا आवाज یې واورېده نبی علیه الصلوۃ والسلام هغه ته ورغی پوښتنه وکړه چې دغه د ما بچیان ولې ژاړي بیا د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د هغې سره د خپل بچیانو ماشومانو نبی علیه الصلوۃ والسلام پوښتنه ځنې وکړه دغه ما بچیان ولې ژاړي دی ورته چې یا رسول الله دا خو تږي دي نبی علیه الصلوۃ والسلام دا د اوبو په تلاش کې لګیا شو اوبو قلت په هغه وخت کې اوبو بالکل نه وي اوبه نه کړې مندي نور خلکو ته ول چې اوبو شته د چا سره د بچانو ته ورکو دا خو ډېر سخت تږي دي او ټولو خلکو خپل چې کومې مټکې دي یا مشکیزه ده دا هر شی وکتل خو چا سره یو ساس کوي اوبو هم نشو مندي دومره د اوبو قلت بیا دغه خبره وه چې کله نبی علیه الصلوۃ والسلام هغه ته دوباره حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته نږدې ورغی او چې کومه پرده و د پردې لاندې نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته وویل دا یو ماشوم ماته راکړه چې کله یو بچی ورکړ نبی علیه الصلوۃ والسلام هغه بچی د خپلې سینې سره ولګاوه سینې سره چې کله ولګاو په نه باندې د خپله ژبه دغه ده ته په خوله کې ورکړله بیا هغه ماشوم د ژبه دویشله په اردو کې دا ته چوس نه وایي هغه ژبه دویشله دغه واده پورې چې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا د دې خبر دی وای چې زه د دغه خبرې چې شمدید گوایم وای چې په غنه بعد ما دغه ماشوم د زړه आवाज کله هم نه درویدلې سبحان الله څومره عجیب خبره ده څومره غټ اعزاز ده بیا نبی علیه الصلوۃ والسلام بیا ورغی ورته د بل ماشوم ماته راکا ابل ماشوم بیا ځل بیا هغه ورکه بیا هغه د سینې سره ولګاو بیا په غنه بعد ابل ته هم په خوله کې ژبه ورکړه بیا هغه تند هم راکشه ابو هريره رضی الله تعالی فرمای وای دا بل ماشوم چې کومه د دغه زړه هم په دانه بعد مکه نه درویدل نو څومره غټ اعزاز الله تعالی ورکړی د دې دوت چې نبی علیه الصلوۃ والسلام ژبه مبارکه دا دوی دواړو په خلو کې نیولې ده او دوی شلې ده دومره غټ اعزاز دا هیڅ ته هم نشي ملاوېدلی نو حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ دا هغه صحابه کرامو چې نبی علیه الصلوۃ والسلام ژبه دوی شلې وه د هغو په وجه باندې دوی تنده ختم شوی وه دوی بالکل ژړا ختم شوی وه راوي فرمایي چې په هغه نه بعد ما کله هم دوی په ژړا پورې نه تللي